سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. ګرانو کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، بلخصوص د چمن غیرتي ولس ته وایم چې په چمن کې یعنې د منشیات اډې ورځ دا بلې مخ په زیاتېدو روان دي. زموږ ځوانان، هغه ځوانان چې بېروزګاره د ټینشن شکار سوي، هغه ټوټل په دغه نالت باندې ورځ دا بلې اخته کېږي. په چمن کې تقریبا د 110 شاوخوا د منشیات اډې، بغره روډ، کالج روډ، لا نجګیانو کې بایپاس باندې، د سپلا د برمې سره د شنه تالاو په روډ باندې، یعنې دا رقم به زه ورته نور ډېر ځایونه د روشنبرداره باغچه کې چې دا د منشیاتو اډې چلېږي، په هغه کې سریام، روین، چرس، کرسټل، چیشه، تاریاک، دا ټوله شیان پکې خرڅېږي. او دا ټوله کاروبار چې کوم روان دی، دا ټوله کوم کسان چې کوي هغه د دې ښار خلک دي. دی نه چې اوس د بیابان راغلي دي، موږ دا وایو یا د کندهار راغلي یا د کوټس راغلي، یا وروره د چمن د ښار خپل خلک دي، د دې ښار قومي خلک دي. لیکن د هغو دپاره ډېر د افسوس مقام دی، ډېر ناجایز دی، ډېر ظلم دی چې دا ټول حالات یعنې دوی مخکې دوی په خپله جوړ کړی دي. او د بلې خوا به موږ راسو، زموږ د چمن ضلعي انتظامیه هغو کم کردار په دې کې ادا کړی دی، یعنې په 100% کردار یې هم نه دی کې ادا کړی. دلته د انسداد د منشیات یعنې انټي نارکوټکس فورس دلې په چمن کې موجود دی. هغه انټي نارکوټکس فورس چیرې دی؟ صرف او صرف په بارډر باندې لګیا دی، خپل کاروبار یې شروع کړی دی، خپله بتخوري کوي، خپل بلیک میلینګ کوي د خلکو سره، د لغړیانو سره، تجارانو سره، او د دوی خپله کومه ذمهواري ده، خپله ډیوټي د هغه ځین پاته ده. بیا راځي ضلعي انتظامیه په دې کې هېڅ کردار نه دی ادا کړی. بیا یې دکاوه که څه په میډیا کې څوک شر شروع کړي، عوام ولس څه شر شروع کړي، راوپارېږي، بیا ولاړ سي پلوس لویز څو منشیات پوشان ونیسي، هغه برته موږ په خبرېږو نه، دوی به موږ نه یاست په خبر چې هغه منشیات پوشان برته څه سي سر چیرې ولاړ سي، په یوه دروازه یې راګرنه کړي، په میډیا کې ښکاره کړي، په بله دروازه یې برته وباسي، هغه برته روانې بیا په مازدیګر په ماښام په بله ورځ برته خپل روین، خپل کرسټل، خپل چیشه بیا خرڅوي. په دا ټولو صورتحال باندې زموږ چمن انتظامیه خبره او برابره ورسره شریکه ده. په دې کې زموږ دستي د چمن د ټولو ځوانانو سره، د ښاریانو سره، د سیاسیانو سره او د اهل قلم سره، او بالخصوص د علما کرام سره دا خواست کوم، د خدای په خاطر یې ځینې کوم، د رسول په خاطر یې ځینې کوم چې ورور دا وطن، دا علاقه، دا مسلمانان دي، دا بچیان دي، د چا زامن به دي، چا وروڼه به دي، څوک خو به یو کم از کم انسانان خو دي، د ده د ناسوره څه د راختم کولو لپاره، ګرځولو لپاره موږ ته باید چې دې لپاره یو مثبته اواز پورته کړو. هر څوک خپل تعلق لري، یو څه نه څه تعلق هر څوک لري، په کار دا ده چې هغه خپل تعلق موږ برکار راوړو، په کار یې راوړو، د دې ظلم، د دې بربریت، د دې منشیات، د دې د خانانو د مشرانو په خاموشي په خلاف موږ دا په کار راولو چې یو اواز مو جوړ سو. امید سته چې سرکار په حرکت کې راسي، خانان هم لږ په خپل ګریوانو کې وګوري، دا مشران په خپلو ګریوانو کې وګوري، د سیاسي پارټیانو معتبرین چې زموږ ته په وار وار باندې ووټ اخیستی دي او موږ ته په وار وار ووټ ورکړی دي، څوک راغلي یا نه راغلي، هغه به د خپلو ګریوانو کې وګوري او د ښار ځوانان باندې لږ رحم وکړي، دا د منشیاتو اډې چې د دې ختم کولو لپاره اقدامات وکړي. تاسو ورځ وکتل چې ویډیو ګرځېدله، یو 10 کلن ماشوم په بوغره روډ کې نشه ولو، خلکو کښېنولی و، کالي ورنه اوده کړي وو، ده په هېڅ سر نه خلاصېدی. یعنې زموږ حالات نن داسې لره رسېدلي دي چې زموږ د وطن ځوانان خو پرېږده، سپین خو پرېږده، کاروباریان خو پرېږده چې 10 کلن ماشومان هم په دا ناسور اخته سوي دي، دلې زنانې په اخته سوي دي، په دغه مندو کې ناستې، دا باډبېش په خوا لسیزې د نینسي سره دا مانده کې ناستې، دا د کلي سره په دا مانده کې ناستې، او وروره سپلا د برمې سره ناستې، دی دغه کالج روډ باندې د سټېډیم سره شاوخوا ناله ده، په دا کې ناستې، ورور دی ځای نسته چې دا روینیان نسته ناست، دا نه په درزونه دي نه په سمو دي، دا په زرو سوي دي، په زرو دي. زه خواست کوم چې دا ویډیو په توسط کوم، دا ویډیو زیات سے زیات مخ ته سره شیر کړي، وروره که ته یې وایاست مثال کے طور پر چې میډیا زموږ سره کومک نه کوي، په اخبار کې نه ورکوي، په ټي وي کې نه ورکوي، یاره زه دوی ته دا یو خواست کوم، دغه فیسبوک نو ته خامخا لرئ، دا فیسبوک نو هر سړی لري، دا وټساپ هر سړی لري، د دې په خلاف کم از کم خپل ایماني اخلاقي او پښتني خپل جذبه اظهار کې وکړي او خپل حق کې ادا کړي، په دې کې د خلاف आवाज پورته کړي چې موږ انتظامیه په حرکت کې راولو، انټي نارکوټکس فورس په حرکت کې راولو، دلته چې موږ ته وکړو ورکړي دا خلک که هغه په ماضي کې تېر سوي دي، که اوس دا په حرکت کې راولو چې دا کوم ظلم زموږ په وطن شروع دی، زموږ په سیمه شروع دی. د خدای په خاطر موږ د علماو کرام سم خواست کوو چې هغه د جمعې په ورځ باندې په دې کې
د منبر د لارې په خطبه کې دغه دې ظلم په خلاف اواز پورته کړي، غږ پورته کړي. او زما د ټول د میډیا د ملګرو څخه دا خواست دی چې وروره عزیزه قریبه موږ ته سره د وطن خلک یو، اهل کلام خلک یو، دا ټول وطن موږ ته د سترګې په لارې دی چې موږ ته په دا رقم شانو باندې سترګې پټې کو او پروا نه لري. نو اسمانه خو موږ ته له پرشته نه راشوي کېږي چې هغه به زموږ ته مسلې حل کړي. زموږ ته مسلې موږ ته په خپل حل کولی سو. په حق کې چیرې موږ هڅه وکړو، کوشش وکړو. خدای پاک وایي چې زه در هغه ساعته پورې دغه چا تقدیر نه بدلوم، دا کوم تقدیر نه بدلوم چې در څو پورې هغه قوم د خپل تقدیر د بدلولو کوشش ونه کړي. راځي چې موږ ته کوشش وکړو، الله مالک دی خدای پاک زموږ تقدیر بدل کړي، زموږ د سیمې تقدیر بدل کړي. موږ که د بارډر په ظلم باندې خاموش شي، په روزګار خاموش شي، کاروبار را بند کړي، په دې کې شک نشته. څوک رښتیا وایي څوک یې نه وایي. زموږ کاروبار د پروش کاله سه وره ساش کال د وړاندې کاله سه وره ساش کال د دې سمخې چې هغه کوم بارډر باندې دغه سمخې وره، یعنی زموږ کاروبار راوستل صرف 2 پیسې د درولې هغه د بارډر د دروازې د لارې بابي دوستي د لارې هغه لغړی 500 پیدا کړي. نور تجارت چې دی، کاروبار چې دی، هغه مخله بند شوی دی. ټول کاروبار زموږ د وطن د هغه بلوچي علاقې ته اړولی دی، هغه وزیر اعلی ورسره دی، د سینټ چیرمن ورسره دی، نور وزیرانو سره دی. په هغه کې هغه اړولی زموږ کاروبار خو ولاړې برباد سو. راسي دا کوم ناسور چې زموږ په وطن کې اوس شین سوی دی، دا خانان سم خواست دی، دا علماو سم خواست دی چې په دا باندې موږ ته زور واچو. د میډیا والا ته خاص کار وایم، لازمه مرګورو ته زوایم چې په دې زور واچو، دا موږ مجبور کو چې د خلاف کوشش وکړي، سره سخت استعمال کړي او انتظامیه انټي نارکوټکس پروګرام ته مجبور کړي چې دا د منشیات اډیټ په چمن کې هر څوک چلی د دې خلاف دی بلا امتیاز کاروایی وسی. دا ځای نه ګور چې د سخانه باندې پلان کې جنډي ولاړه ده، د سخانه والا پلان کې کوم څه تعلق لري و دې ته نو کتل شي. بلا امتیاز بلا تفریق د خلاف دی کاروایی وسی او د قانون مطابق دی وسی، د شریعت مطابق دی وسی. وایم خوشاله بات لره دا ویډیو زیات سے زیات د مخ سره شیر کې ورو خپل आवाज به خامخا بدرګه کوي، خپل आवाज باید چې پټ نه کړي، د شو اعلان نه کړي. دغه شی باید پرېږ دی چې زه ستاپ شي کاږم ته زما شي کاږي او زموږ دغه ذاتی چپکلش یعنی ذاتی اختلافات د وجې نن زموږ وطن داسې تر راغلی دی، زموږ ځوانان حتی که زموږ ماشومان په دانشو کې راغلي دي. خدای مو خوشاله بات لره. مخ مشه. سلام علیکم.